آیت نمبر 51 صفحہ 433 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله أوائي الله تعالى لا تتخذوا من سيتاسو إلهين اثنين ومعبودان إنما هو بشكا هغفو إله واحد معبود يودي فإياي وله او خاص الله تعالی دی ما فی السماوات سچ پاسمانونو کی دی والارض او سچ پسمکه کی دی وله الدین او هم داغا بندگی دا واصبا لازما او واجبا فغیر الله بس ای غیر دلانا تتقون تاسو یریگئی وما بكم او هغه چې تاسو سره دي من نعمت نعمتنا فمن الله است الله د طرف نه دي ثم اذا بیا هر کله چې مسکم الضر تاسو ته ورسیږي تکلیف فإلیه هغه تجأرون فریاد کوئ ثم اذا بیا هر کله چې کشف الضر لري کړی الله تکلیف عنکم لتاسنا اذا فریق دغه وخت وډلا منکم لتاسنا بربهم یشرکون بل سره شریک جوړوي یکفروا تاسو چې ناشکري وکړي بما آتیناهم دا هغه څه چې موږ درکړي دي هغوی ته فتمتعوا استاسو فایده واخلئ فسوف تعلمون پس دیر زربا تاستا معلوم شي بسم الله الرحمن الرحیم مذکورہ آیاتون مبارکو کی اللہ تبارک و تعالی یو بہترین مضمون او یو بہترین خبره اغا ذکر کئی او د خپلو بندگانو نه الله تبارک و تعالی یو شکایت کئی اغا شکایت او مضمون اغا داسې دی چې الله تبارک و تعالی فرمایي چې اے انسانانو تاسو سره چې څومره انعامات دي او ما چې تاسو ته څه درکړي دي هغه ټول زما د طرف نه دي وما بكم من نعمت فمن الله تاسو الله تعالی خپلو انعاماتو ته سوچ وکئ تاسو ته ما څه درکړي دي د هغه انعاماتو تصور او سوچ او ځان سره کینئ او هغه یاد کئ نو دا هر څه زما د طرف نه تاسو ته درکړی شوي دي او د هغې باوجود تاسو په قسمه قسم طریقو سره زما ناشکري کوئ قسمه قسم طریقو سره زما نه علاوه غیر الله ته اواز کوئ کافران د الله تعالی نه علاوه نور خدایانو ته هغه چې کوم دی نو سجدې کوي الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا خو د عقل نه هم خلاف دي چې څوک در باندې احسان کوي او ته ورسره بد کوي نو عقل هم وایي چې دا کار صحیح نه دی قطع نظر
قرآن مجید احادیث مبارکه دا ټولې خبرې دا یو طرف ته کې الله تعالی وایي تاسو په عقل کې دا سوچ کوئ چې یو کس د بلې کس سره احسانات کوي او هغه ورسره د هغې په بدله کې بد کوي نو عقل به یې ملامته کوي چې دا څه کوي دا خو چې هغه تا سره احسان کوي نو د هغه احسان منه د هغه قدر کوه د هغه خیال ساته اوس الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو سره کم نعمت دی تاسو سوچ کوئ فمن الله دا الله طرف هر نعمت انسان باندې څومره نعمت مونږ په دې خپل ژوند کې سوچ وکړو د یو انسان 50 کاله ژوند دی 60 کاله دی 40 کاله دی هر څومره عمر دی دې په دې خپل عمر کې سوچ وکړي چې ما کار څومره کړی دی محنت مې څومره کړی او الله راته ورکړه څومره کړې ده دا کم څیزونه چې بې محنته میلاو دي هغه دې صرف یاد کړي چې الله تعالی بې محنته ما ته څه څیزونه هغه چې کمدانو راکړي دي نو د انسان د سترګو نه به ډارې اوښکې روانې شي بې اختیاره به ترې نه اوښکې روانې شي چې الله ما څه کړي ما چې کمدانو نه عبادت کړی دی نه مې ترازي کړی ټول عمر مې ستا نافرماني کړې ده ستا چې کمدانو خبره مې نه ده منلې نظر مې صحیح نه دی استعمال کړی ژبه مې صحیح نه ده استعمال کړې غوږونه مې صحیح نه دي استعمال کړي ستا پوره حکمونه چا پوره کړي دي او تا ما سره څه دې نه دي راکړي هر څیز الله تبارک وتعالی یو صرف انسان دی خپل بدن خپل صحت دې ته د انسان سوچ الله تعالی د انسان ته روغ وجود ورکړي که نه چې د دې نه لوی نعمت شته د دې نه لوی نعمت نشته موږ او تاسو چې کوم دی نو هغه روټۍ ته کښېنو وایي او لګیا یو خورو کله یو طرف نه او کله بل طرف نه بیا بل ټایم وه بیا چې او بیا دا او بیا دا او بیا دا او بیا دا هېڅ پروا مو نه وي خیال مو کړی دي او بیا په دې شکر الحمدلله هغه عزم شي او بیا بیت الخلا ته لاړ شو بله تقاضا برابر کو او طبیعت مو هغه چې کوم دی نو برابر شي او بهر اوبه وڅکو ښه مزېداره هېڅ پروا نه